نن چې زه تاسو ته کومه وظیفه وایم د دې وظیفې نه تیز ترینه وظیفه ما په پوره ژوند کې نه ده کتلې. دومره ناشنا او دومره عجیبه وظیفه چې په سکندونو کې زر اثر کوونکې وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، د 20 سپارې یو آیت مبارکه دی. چاته چې څه قسم لا مسله راشي، د چا که دعا نه قبلېږي، دا وظیفه دې وکړي، بیا د هغې نه بعد دعا کوي، لازما به قبلېږي. د چا رشته نه کېږي، د دې سړي رشته نه کېږي، یا څوک داسې وي د هغه زامنو د لوریانو رشته نه کېږي، یا د بل چا رشته نه کېږي او دی د هغه لپاره دا وظیفه کې انشاءالله العزیز ضرور به رشته کېږي. دغه رنګې د چا حاجت نه پوره کېږي، د چا څه مشکل وي، دغه رنګې د چا نه څو غلا کوي. یاد ساتئ دومره ناشنا وظیفه ده چې کم ټایم کې تا د څه مسله وي دغه وظیفه یو پیره کوه، انشاءالله الله پاک به ضرور ستا امداد کوي. د دې حوالې سره یو رښتونې قصه دا هم تاسو واورئ، ایمان به ستاسو تازه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې، الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده او دومره تیز ترینه وظیفه ده او دومره زر اثر کوونکې وظیفه ده چې ما د دې په شان تیزه وظیفه چېرته نه ده کتلې. یاد ساتئ محترم، وظیفه په صدق باندې د زړه په غوږونو باندې. دغه رنګې فرمایي چې څومره زموږ او ستاسو یقین سیوا و، دومره به عمل زر کوي او تیز ترینه به ثابته کېږي. او څومره زموږ عمل د کمزوری و، دغه رنګې یقین هم کمزوری و، بیا محترم امید د مه ساتئ. یقین مکمل د الله پاک په خزانو باندې، په الله پاک باندې. بیا تماشه کوئ چې الله پاک به زموږ او ستاسو هر څه د پوره کوي. د چا کو دعاګانې نه قبلېږي. د 20 سپارې دا یو آیت مبارکه دی، وایي اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. دا آیت مبارکه دی وایي دغه رنګې دعاګانې به الله پاک ضرور قبلوي. د چا کو رشته نه کېږي، دا د وظیفه کې اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یاد ساتئ محترمو، څوک داسې وي د هغوی نه غلاګانې کېږي، یا د په لار رواني غله راشي، تمانچه پکې دي، ټوپک پکې دي، پیسې روباسه، بایک ماته پرېږده، دغه رنګې موبایل دې خوراکه، پرس دې خوراکه. په دغه دوران کې دې دا وظیفه شروع کړي، انشاءالله العزیز الله پاک به د دې ویونکي امداد کوي. کوم چې غله دي دا محترمو لر کېږي به. وظیفه ډېره زیاته د کمال ده، ډیره زیاته بهترینه ده. په خپل هم وکئ، ملګرو سره هم شیر کئ. یو نیک سړی او دغه نیک سړی د تاجر و. دی په یو لاره باندې تلو، سامان تجارت ځان سره واغستو. نو په لاره کې په یو غل دا پیښ شو. دې تاجر وی چې ګوره په دې لاره باندې موږ ځو. نو دلته کې یو ته د غلو ته ویلې چې دا بل لاره ماته معلومه ده. یاد ساتئ چې کله دوی په لاره باندې مخکې روانو، مخکې نور تاجر مجبوره کو او د غل تاجر په دې بل لاره باندې بوتو چې کومه لاره د دې غل خوښه وه. نو دغه لاره مخکې ډېر زیات په خوفناک ځنګل باندې ختمه شوله. دلته کې تاجر حیرانه شو، ما سره مال دی، سامان تجارت دی، پیسې دي، دا به م رانه والي، مړ به م کې څه به کوم. نو د غل ورته وایي چې پیسې م راوباسه، خو د هغې نه مخکې به ستا سر وهم، بیا به دا مال تجارت، دا پیسې، د هر څه دا به زه اخلم. دغه نیک تجار ورته وایي چې ګوره ستا پیسې مقصد دی او ستا خواهش پیسې دي، دا پیسې تاسو والئ او ماته یې څه مه وایئ. هغه ورته وایي نه،
که زه را پیسې والم او تا پرېږدم او ته لاړ شي خلکو کې اعلان وکړي چې پلانکي ځای کې یو غل دی او خلکو نه پیسې اخلي، خلک به راولي ما به ګرفتاره کړي، نو زه لومبی تا ووژنم، بیا د هغې نه بعد دا پیسې به اخلم. نو دې تاجرو ته ویې ګوره چې بهي نه قلارېږي، زه به یې 2 رکعته نفل وکړم. دی په 2 رکعتو نفلو باندې ودرېدو او هلته کې الحمد نه بعد صورت ویلي، دغه آیات باندې شروع کړه اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویکشف السوء. په دې باندې شروع کړه الله ویلي په دې کې یو فرشته راله او دغه غلی په دې سر باندې په نیزه و او په ځای باندې مردار کو. سلام یې وګرځاو، مونځ پوره شو. د فرشتې ته وایي ته څوک یار، تا خو زما دومره امداد وکړو، په دومره سخت وخت کې زما په کار راغلی. دا ورته وایي تا چې کوم آیات مبارکه تلاوت کو، زه د دې آیات مبارکه غلام یم. غلام تا چې کله آیات ولوستو عرش هلته پړقېدو باندې شو. الله پاک وی ورشه زما یو بندر امداد غواړي، امداد ولوکه. نو یاد ساتئ چې دومره پاورفل وظیفه ده، ستاسو د امداد دپاره فرشتې راځي، ستاسو د امداد دپاره به الله پاک مخلوقات رالیږي، ستا امداد به الله پاک ضرور کوي. دومره پاورفل او دومره لازمي وظیفه ده. کوشش وکئ په خپله هم وکئ. روزانه 11 پیرې درود ابراهیمی او روزانه 313 پیرې اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. ښه په قلاره په اطمینان کونې شی ویلې د هر مانځه نه بعد وظیفه کې ځان له 41 پیرې د هر مانځه نه بعد وایې، د هر مانځه نه بعد 41 پیرې وایې، انشاءالله العزیز د پوره کېږي. یا 1 پیرې د هر مانځه نه بعد وایې، انشاءالله العزیز دغه مقدار د ورځې د تاسو پوره کوئ 313. او چې څه مسله وي، څه مقصد وي، څه خواهش وي، بس 1 پیره ځان له وظیفه کوي او دا بار وی وایي. چې کله حاجت پیښیږي بار وایي. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به دومره کرم وکړي، الله پاک به دومره رحم وکړي چې الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول وظایف دا به قبول کړي، ټینشن به ختم کړي، پریشانی به ختم کړي، دغه رنګې مشکلات به ختم کړي. چې څومره زمونږ دعاګانې دي او موږ دعاګانې کوو دا ټولې به الله پاک قبول کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په وظیفو کې دهان دا پیدا کړي، توجه دې پیدا کړي، یقین دې پیدا کړي. انشاءالله سپین سبا دې الله پاک به هر څه برابر کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.